اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه منیر حسین ټریفک وارډن هوایي فایرنګ په سلسله کې لکه یو ډز هغه ډېر غټ نقصان کوي، هغه د ډېرو بې ګناهو مطلب داسې دی چې وینه تویوی شي. نو په کار داسې دی چې موږ لکه د رمضان المبارک یوه داسې مبارکه میاشت دی، دا د ګناهانو مغفرت میاشته دی. په کار دی چې دې پسې موږ خفه شو، نه کې موږ خوشحالي وکړو، موږ ډازې وکړو. نو دا مطلب داسې دی چې ما اندازې په مطابق لکه موږ خفګان ظاهر کړو. او ډېره خاروغه میاشت دی، دا د ګناهانو موفیه میاشت دی. او دا خو لکه مونه مخکې انبیاو مطلب داسې دی چې دا میاشتې چې مطلب ډېرو انبیاو لکه د ژړا کړي دي چې دا د ګناهانو مغفرت میاشته دی. نو موږ خو د هغوی مات یو. په کار داسې دی چې موږ خوشحالي وکړو، خو یو خپل حد لکه محدود هغه پورې، او نه کې موږ ډازې شروع کړو هغه نه یو بې ګناه شهري دا وګوره لکه ټول بازار ته راوتي دي، ښځې نر ماشومان. خدا نخواسته که اوس یو کس ډازې وکړي دي بازار کې، څه پته لګېږي که یوه بې ګناه د ماشوم یا زنانه یا د ځوان یا بوډا هغه شو مطلب چې زخمي شو یا مړ شو، ډېره غټه صحنه دی. هغه کور باندې به څه تېرېږي، خوشحالي په ځای به هغه ته غم جوړېږي. نو په کار داسې دی موږ ته چې که نور هر څه کوو خو کم از کم د ډازو نه اجتناب وکړو. طرفه ټولو مسلمانانو وروڼو ته پاکستان نه بهر څه څومره مو مسافران وروڼه دي هغوی ته ما طرفه د عید او د لمنځونه او روژې تراویح دوی قبولیت هغه کوو او د عید مبارکۍ ورته کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ماشاءالله انګو کې ډېر وختو بعد امن بعد شپې داسې ماحول جوړ دی او ډېر ښه خبره دی. امن سره خو دا خوشحالیانې وي او ما طرف نه ټول مسلمانانو ته اختم مبارکۍ. وعلیکم السلام. نوم سید بشارت حسین دی. خو ته دغه وږي څه فایرنګ ما کوي، هوایي ګولې دی، دا لاړه شي په خلکو پرېوځي دغه ده شي. نو دا هوایي فایرنګ صحیح نه دی. مو دا دغه دی حکومت